دا کم دور چې روان دي دې کې موږ له طاقت شین اکثر نه ملاوي خو دا داسې زبردست لډوان به جوړو کنه او په کم خرچه کې 1500-2000 روپۍ هم پې لګي او خوند به ترېنه واخلئ دومره طاقت کې به یې او دې کې به نه مو چیني اچو نه به پکې ګوړه اچو دې د خوږوالي دپاره به پکې بل څه استعمالو دلته وګورئ یو موټی ما واغستو کاجو یو موټی بادام دی یو موټی اخروټ او دا یو باول لکه لږې شانتې چڼې او داسې پول مکانې د دې پول مکانې دومره فایدې دي ته ځنه خلک وایي سپینې پولې خو دا نه دي او چړ مې واغستو چړ مطلب ګوند ورته وایي او نرمې کجوري به واخلو او دې کې به موږ اچو السي کې بیج د السي بیج ډېرې زیاتې فایدې دي او دغه شانتې دا بیجان شو چې کم تاسو پکې اچوئ د کدو واله شو او د خربوزې او دا کجوري چې دي دا ما ووینځلې بیا ما وچې کې دا به خامخا به سره وکړئ چې صفا شي نو دلته ما دغه کې پین کې دغه واچلو دا ما 200 دغه راغوښتې وه السي کې بیج او دلته به ما دا 120 روپو یا 100 روپو اچولي دي نه نیم په نیمه مې واچول دا دومره ارزانه ملاویږي او که ستاسو السي کې بیج نه خو خیر د مې ورچوي دغه شانتې 3 منټه مې السي کې بیج چې دی هغه دغه کو اوچ په پین کې د دې مقصد دا دی که نه سره کولو چې دا لږ شانتې دا نمی دی کې دا اوچه شي نو بیا مې پول مکان هم سرې کې او پکې دا نور دغه دا مې چې ورواچولو ما ویل چې نه دا چڼې به مې سره ورواچولو سله ځان له کار اوږدی چې زر زر کار راغونډ کوه کار راغونډولو سره مطلب وي نو دا بیا مونږ چې کله ماته بیا هم ښیي اسانۍ سره ماتې شي که نه لکه په دغه کې ټکوئ تاسو زه خو به چوپر کې اچوم خلک شانتې غوړي ما وایستو که تاسو سره سوچه غوړي اوالی او دې کې به دا چړ واچوئ دا چړ چې دی دا ګوند دی دا اسانۍ سره میلاویږي خو ګوند کتیره چې دی ابیل شی دی دانه دی او د چا چې ملا خوږیږي دا داسې پوډر کې دغه کې سور کې او بیا دې پوډر کې نیمه چمچ څه ټایم هم اوبو سره واچولو نو وګورئ دا یو چې دی لږ نښتی نو دا ځکه لږ زه ټایم زیات ورکوم چې دا ډېر سخت دي دا چې کله مونږ غوړي پکې ډېر واچوئ بیا خو بیخي پولو په شانتې سور کېږي خو ما خو غوړي پکې نه اچول تاسو دلته په دې کې غوړي چې ډېر واچوئ دا به ښه نرم دا شانتې شي لږه دا چې دی نو بس دا چې سور که دا به یو سایډ ته کوه او دا ملا درد دپاره خپو درد دپاره او که تاسو پکې نه اچوئ ما اچوئ بیا اوس وګورئ دا ما چوپر ته واچول او بس دا ټول ما داسې مات که پوره مې پوډر نه کو یو السي نه علاوه السي چې کومه ده دا لږه پوډر کوي ما پکې ماته کړې وه خو ماته خوند نه کوي دا پوډر شوی مزه کوي او نور چې دی هغه بیجان چې دی هم لږ لږ مات کو خو هغه سپین خو مې بیخي چې کوم د خربوزې تخم دی هغه مې هم نه چیړلو او دلته مې دا کجوري چې دي دا هم له دغه کې جوسر کې مې ورته ووالې لکه چوپر کې جوسر کې څه باندې او کني په لاس دغه کې کجوره دونه کلکه نه بس بیا مې دا د پوډرو کې واچوله ډرای فروټ وال پوډرو کې او ښه به پکې مکس کوي ښه دا چې دی کله ما مکس که که نه دا لږ ټایم هغه غواړي دلته کې مکس کولو کې او ځنه خلک دی کې دلته شهد هم واچوي خو خیر ما پکې شهد نه اچوله که تاسو سره شهد مو خوښي واچوئ نو ما ونه داسې ګول ګول بالونه جوړ کړو چې ما ته اسانتیا شي بیا ترېنه واړه واړه لډوان چې کله لډوان جوړوئ لږ لاس په لږ غوړ کوئ عام کوکینګ آیل سره ما غوړ کړی بیا ترېنه تقریبا نیم نه خو ډېر جوړ شي بیا لاس وینځئ بیا والا لاس غوړ کوئ نو داسې وګورئ ټول لډوان تیار شو د پخولو هم څه دغه نشته چې دا به موږ پخوو بس اوس دا سټور کوئ ډبي کې یې واچوئ او ښه په اوږدو یې کېږدئ یا په فریج کې خو چې څونه موده پراتي روزانه ترېنه یو رالی دوه رالی بس دې نه زیات به نه خورئ دوه نه به زیات نه خورئ او ماشومان دپاره خو یې ورکوټې یو هم کافي دی دومره طاقت دی پکې که نه دومره چې تاسو ته ویلی نه شم او په دا 1500-2000 روپۍ خو زم انسان ته په ځان باندې خرچه کول پکار دی اوس که کور کې 2 یا 3 کسان خو لږه موده چلیږي او که ډېر یی نو بیا خو الله مو مل شي بیا خو زر ختم شي خو لکه که زر ختم هم شي چې 3-4 ورځې انسان وخوري نو دا طاقت خو جسم ته میلاو شي که نه مونږ چې خپل خیال خپله ونه کړو نو څوک به هم کوي نو واخلئ مزیدار د ډرای فروټ لډو تیار شوه